बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बाब रवान दे दी खबर बारा की छि दरूग वयल हराम दी। नन چې کوم حدیث شریف وایو دی کې دی د ټولو نه لوی دروغ د دروغ خوب بیانول دي. د ټولو نه لوی دروغ د دروغ خوب بیانول دي. خوب یې نه لیدل او اسی وای د دروغ وای وی بیګا مې داسې خوب لیدل دی داسې خوب لیدل. دا چې کوم حدیث اوس وایو کنه دې کې دا راغلی چې دا لوی دروغ دي. انزل سوا پنځه سلوختم نمبر حدیث ده 1545 نمبر. وعن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله تعالی عنهما نے روایت ده. عبداللہ صحابی ده او د پلار نوم عمر ده هغه صحابی ده. دواړو نه دی الله تعالی راضي شي. الله پاک دې د ځان ناراضي کی. سما واستاو د ټول امت د طرف نه دی الله پاک بهترین بدلی ورکړي. صحابه کرامو کې د نبی له سلام په دور کې او مفتیانو صحابو کې او د عبد الله بن عمر رضی الله عنه قال فرمای قال رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم پیغمبر علیہ السلام فرمایلی دي موږ خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلی دي افر الفرا قولنا لوی دروغ دادی ان یری الرجل عینیه ما لم تریا چې سړی خپل سترګو ته هغه شی خای چې کوم سترګو نه دی لیدلې. خپل سترګو ته هغه شی خای چې سترګو یې لیدلې نه دی. مطلب د شپې خوب لیدلې نه دی او د دروغ وایي چې بیګا ما داسې خوب لیدلې داسې خوب لیدلې گواهی کوي. نبی علیہ السلام فرمایل چې دا افر الفرا لوی دروغ دي. په دروغو کې لوی دروغ دي. په دې حدیث شریف کې دا د بخاری شریف حدیث دی. د بخاری شریف په دې حدیث شریف کې د دروغو خوب بیانولو مذمت بیان شوی دی چې د دروغو خوب بنه بیان لکه دا لوی دروغ دی او بهتان تړل دي او بهتان هم په چا دی خبري وګونی علماء لیکلي دي لکه د مشکات شریف شرح مرقات المفاتيح کې او دا شان مظاهر حق کې او د ریاض الصالحین شرح دا دلیل الفالحین دی کتابونو کې راغلي دي چې خوب چې دا د وحی یو حصہ ده. خوب د وحی یو حصہ ده او د دې تعلق هم د الله جل شانه سره خوب چې سره وګوري د دې تعلق د الله تعالی سره. نو کم کس چې دروغ خوب بیانې گویا دې په الله جل شانه باندې بهتان او دروغ او تور تړي. نو ځکه په دې وجہ دا لوی ګناه د لوی دروغ دي. الله دې هر قسم دروغونه زمونږ او تاسو حفاظت وکړي یا ارحم الراحمین. یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام.